تیر ورځو کې مې چانه پښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی وی او جی څومره موده شوې 3 کاله وشو ما څوک دې کړی دا وی بس ډیره مې خوښه وه خدای را کړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډیره خوښه وه که اوس دې ډیره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګئ تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینا هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وی اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به نو عرض میں داو چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتن فوقتن زیاتیږي مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپل چې کوي نو التب دو قسم خلق مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخه ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه کوي پس پرده به سوال او جواب کوي او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردے به سوال او جواب کوي نو بیا طالبانو ته وی چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې د هغه نورم تیزیږي لکه یو بیا ورته دا ووی یو عاشق د یو مولانا تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي قبر کې تا چې قبر کې کی دی او خلق در نلار شي او ملائکه در تراشي نو د رسول الله تصویر به ور سره او در تبه خو چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وا نو دی ورته وی چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا مې اوریدلی چې په قبر کې زما د محبوب تصویر خوده کیږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګ راواله چې مرشم چې وی ګورم تاسو مونږ څنګه تاسو ته کو زه وایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړکا امین به پیو کوي ها دغه وجه دا چې هغه خون باندې تفوی نه کنه هغه مزه تاسو لست نه ده هغه مزه تاسو کله نه دې سړی دا مزه ورته پتا و چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس نبی هغه سټډی کړو هغه معلوم کړو نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے زمونږ دی جماعت کې آفس سے بو دی جماعت کې نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وی چې جنت ته خوښته ول ډېر مې خوښ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي نو هغه وخت کې خو یې غږونه کو خو بیا را پسې کور ته راغی وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته هغه چې په قسمت کې ونو رښتیا غریب شهید
او بے گناہ قتل کړي شي. خیال امراغی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې ودکی او دا دعا وکي چې خدای مال په دې کټ پوزي باندې مرګ مرا کاوه، ما چې مړکه نو ما په جنگ کې شهید کا. کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شوم، قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالی په دې نیت باندې. عزیزانو خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا ينظر الى اعمالكم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. اړکې دي اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي، زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي، زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ، خپل ته وګورئ. خبره ده خبره د ظاهری ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهری روپ ده، دړه خبره. عزیزانو زمونږ ډېر پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی، احمد غزالی به دی امام غزالی پسې منځ نه کولو. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسې منځ نه کوي، دا خلک به څه وایي. مور راونی و احمد غزالی چې بچیا ولی ور پسې منځ نه کوي رور پسې. وې زه هغه سړي پسې منځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندای. د حیض په وینو څنګه ګندای؟ وې دې ولار په مانځ کې کتاب شروع کړي دي او د حیض باب لیکي، نو په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي، نو دې وجنه زه د پسې منځ نه کوم. ما چې درته خبره دړه ده، احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په منځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړم په منظر، تاسو په ایمان وایي چې دا بم درته پته ولګي چې زما کله اودس نه او درته مخکې ولاړم، نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی. روټي خلاصو دا پته لګولی شي دا ملا بې اودسه ولاړ دی. دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو، دا ټکی پرېښو، دا یې مخکې ویلو، دا یې رستو ویلو، په دې ډبې یې. دا خو منځ نه شو کنه. نو زمونږ منځ وایي تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چړه دی بتخانه ده، نو تا ته په منځ کې ملاویږي څه. د احمد غزالی نظر د امام غزالی د نن د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په منځ. تاسو به وایئ چې داسې خلق هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده. اوج
داسې تیر شو مالی دلی بیا یې چې چاته خودلی مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی و تبارک مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار و راځه بوتله جمعات ته بوتله ده جمعات دروازې نه چنه نوتی دی په دې مخې ورته لاس والے چې لاس والے دی ول ګور اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلق څوک سپیدي څوک مګي دي څوک بيزوګان دي څوک میلوګان دي په مصلی چې ولاړو د خنزیر په شکل بیا ورته په مخلاص وال ول ابھی یقین آ گیا ولا سے ول چلو میرے ساتھ بیا دیره ته بوتلو په لاهور کې چا دیره ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخلاص والو ول دیکھو ابھی علامہ افغانی وای زما د خدای په ذات قسمی چې د دیره ته مې کتب د هر قبر نه د اور لمبې راوته دم زړو ما ته تاسو کو ما چې حضرت دا علم تاسو مره مده کې زده کړی دی ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں گا عزیزانو دا د دنیا واقعات دي پستر ګولې دلې شي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو دا سوکت چوکت ورته دا سوکت مرګرو ته وی چې سړی ژوندې دی او ځان ته دیندارم وای او دې ژوندېم خودنه په ژوند ایمان سلب شوی دی د کې ایمان نشته دی به بېمانه د دنیا نه تیریږي فلحال دلته یو بزرگ دی فلحال تیر ورځو کې ماته وی چې پلار روانه ما سوکراته سپیخ کاری سوکراته سخ کاری و خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره مان لری کا نو سورځ یو شو بچو ما دلته خبره د دې زه د دې زه ماما دړه دړه نن د ټول ملک له وګورئ څه دی پکې سپ عظیم قهر اخته یې ورځ سنه قهر در باندې نازلی اوس سملای ماتی شوی دی په پاکستان کې صاحب بس بل ویر نشتا سملای ماتی دی او سملای مات زمونږ د پیښور سملای ماته دې څمل ټیپر کړو چې سملای ماتی دی دا خو خدای دې د سماتی کی چې کینی شي او وخت سپیو خوري دسه دی خدای ماتی کی دی رزیلو تا ګورئ تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ دی جمعات کې وبنشت دی رزیلو تا ګورئ ټیس نه مس نه کیږي دا سملای وی کنه دا سرکارو دا عملوا دا سملای کم سملای او کم حکومت چې جمعات لا وبنشي مهیا کوله خدای دې هغه په خزو شرمای په لورو دې خدای او شرمای
او شرمیدلی دی او دله په څه پوهېږي ادي یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه په کوم ځای زرغونه شوه ووایئ جوماتونه مماتونه سیم تاسو سر خوړلی دی په کونه یې ونه زرغونه شوه خلک وردل په کونه دې ونه وشوه ویل خیر دې سوري لاندې بیا کښېنمه د دې زن طلاقو په کونه ونې شوي دي ټس نه مس نه کېږي دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتګیستلي به دې خلکو دپاره بیا په سړکو باندې منډې وي د دې رزیل قوم بیا به درته تماشې دې خلکو له صاحبه د کربلا واقع کربلا ته ګوره دې قوم ته ګوره هغه ورځ مې شیعګانو ته ویل مال امام حسین ته ګوره ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ خدایم بیخ بنیاد وباسه خو یو ارامتوب دی پې لګیایي یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین کم چې در کې غوړ غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي ملا در کې ټپ ځان له نه ورکوي مورمړي پلاربني م رئیسار کړي او کمیس هم تیسته یا حسین شاه حسین دا لس ورځې سینه وهئ به جوړې جنتیان شوي خدای بیړه غرقه کا ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار مونږ کې غیرت نشته کم سړی چې ښځه بربنډه بار ګرځي په خطي ګدلئ وی که نه تاسو وایئ په ایمان چې په خطي ګدله ته مونږه څنګه یو چې د چا لونه بربنډې بار ګرځي دا په خطي ګدلئ نن ستا ملک ټول دله دی ملک د امام حسین نامې له دلته راشه چابړي فروش درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي رشکو والا درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي هغه هم هغه دڼدڼی ته چادري ور په سر کړې ده او چې ګورې په سره کې بربنډه ځان سره روانه کړي رشکې چلی مونږ دې قوم سره واسطه ده د دې قوم امامان یو د دې قوم نکاحونه تړو او هغه یو کابلی ملا هم د یو اجړا جنازه یې کړې وه نو ملیانو رونیو چې د اجړا جنازه خو نه کېږي تا د ښځې نیت تړلی او که د سړي هغه ویلې په حرام کښېنئ ښځه او نر پکې نه او نه مې نیت تړلی خو ما دا نیت وتړلو چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر خلکو مو وی چې الله اکبر ویل مال چې خخوی یا ګرمي ده چې کار خلاصېږي دا دی جنازې دي یا د دې نکاحونه دي اول ستاسو نکاح چې په ایمان وی تړلی کېږي اوس در نه تپوس کوم اوس چې ستا نکاح تړلی کېدو تا هغه وخت کې څه لفظ ویلی یاره که لفظ تاسو له درځیم نو دا ګیره کالوم لفظ مولا ورته داسې بنګ جنان هغه لکه چلی هم بنگ بنگو کی هم بنگ بنگو کی ځکه چې هلته ډمتوب قضا کېږي ښځې په ګډا دي نران هم په ګډا دي هلکان هم په ګډا دي بوډاګان په وریجو اخته دي صاحبه دا سنت ورته والي دي نوړی تې قضا کېږي نکاحونه څه کوي نو کابل استاد ته مې وی چې هلکه ته نکاحونه هم داسې تړلی خدای په راستی که مې تر اوسه سم نکاح تړلی مال څه کې ویل ورته یم چې د اخره مې در کړه څنګه چل کې هغه هو ناري کې زه یم چې مبارک شه نکاحونه م خوار جنازې م خوارې امامت م خوار زه د داسې خوار ساتلی یم په جومات کې زه چې د اختر مونځ څومره اهم مونځي د اختر په ورځې ولاړې او ته راپسې ولاړې او نیت کې مې دای چې دې خنزیر خو غوا اغستې ده او دا سرمن به ماله نه راکوي نو خدای چې د ده مونځ خو ما پسې ونه کړي داسې ده که نه د اختر مونځونه مم تباه دي قسم په خدای چې دا د جمعې مم تباه دي
پروجو کیا تراوی موم تبا دے اپی جی دیب چی مخ راواری او دعا کی ټول ورته دا سپیرن ناستی و دوی کی بس درک لگی کور وران شا دا خواہ چندم جوڑ خوارا دا نو لگیا ای مخ کے سر شنائی را شنائی خو دا نیت نہیں چگی دا خلق دی واقعی دا قرآن ووری آرام کی نہیں خبر دا دیزے دا دیزے تا اللہ گوری چی زمان متعلق پا دیزے کے استاد سے دی دا امام حسین پا دیزے کے اللہ او دا اللہ حکم دا سر پر کول پٹین کی بی بی زینب تا ہوئے ویوے کنا چی اللہ ویلی دی چی قرنا فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی دا خدای حکم دے چی زینب تب پکور کے ناستے زان ببے پردے کہنا زما سر با اس پریکی گی او تک دا خیمین بار روتی نو خدای بے سزا در کئی اڑت دیتا ہوئی اڑت داو جنگ ہو پاکستان کے دا غلام ساک اور دا نواز شریف جنگ نو دا غلام ساک اور دا نواز شریف جنگ تاسو پیمان ہوئے چی دا دوی جنگ دا قوم دا پارو دا دوی جنگ دا دین دا پارو دا دوی جنگ دا مذہب دا پارو جنگ دے لاؤ چے پتالک تیل زیاد مگلے شوی دی او پا ما کم دی نو تانے را کزوما چی زان زیاد غور کم خبر دا تیل ہوا ملک نے سے جوڑ کر ننے دا دے ملک سا انجام دے سیاسی اولیاء پا کرا پاسے دے چاہ تاسو پا پیغمبروں من لی دی دا خدای حکم حی علی الصلاة دا چاہ حکم دے او حی علی الفلاح دا چاہ حکم دے ارا و رز دا خدای پینزا آواز در تا پا جماعت کی گی پینزو آوازو لجماعت تا نرات لے دا خدای پا آواز او لیڈرگی او لیڈرگئی ویلیو نو لانگ مارچ تا لکونا خلق تیار شویو خو خزو سڑو ویلیو کنا پکی مونگم مرگری ما تا چاوی دا تاسو پکی چکوئی ما رو را چی جڑاگانو سرم ٹولو مر تیر کڑے اسی خزو سر تیرو لکونا خلق دا لیڈر پب آواز باندے پلانگ مارچ کے تیارو او حی علی الصلاة و حی علی الفلاح دا خدای آواز دے دا خدای کورتا نرازے تاسو بخنا تاسو جنت تاسو دا عقل خبری دا قوم و جنتونن زما چورس تیری گیا دا ثوابای پالیونی پا خبرم ایمان زیادی گی ما تیرا بجلیگر ملاتی مالاو ویل دا لوی لوی چگی چی وحی آغا تی مال خوزی ما ویل دا تبر گوری سادر نیرویستو پا دی تبر بدی کیمکم کدی بیا چگا والی و جنتون می ټول ټوکڑی ټوکڑی که جنت نشتا او په دوزخ کې می سیخ والے دے خلق را تارا راوا چې راضی چې د جنت نمونه لدی قوم له خدای جنت ورکي اوس دا لانگ مارچ ووس د پارا چې الیکشنو کا د امام حسین لانگ مارچ د مدینه نا کوفی تا او کربلا تا لانگ مارچ دے د پاراو
چې یزید ته د قرآن د دفعات منکری قرآنی احکامات د خپولاندې پیمال که نننه پیدا شوه بچیم در باندې قربانوم خو الله کده پریدم. لانګ مارچ امام حسینم کړو خو هغه د قرآن د پاره او د دین د پاره او د خدای د پاره لانګ مارچ تا دې د پاره کولو چې الیکشنو کا بس ورځ دې ډېرې وشوې دا ټټو لګ مونږ تراکه چې مونږ په سوارش خبره د ټټو ده لکه مونږ چې واړو چرته خربم گیر کو نو په خرب لمبر په لمبر سوریدو نو چې دا سه سمند بلاړو نو مرګری ته چې کوشش کنه یار بس تا ډېره چانټي وخوړه چې اوس مونږه په لګه چانټي وخور چانټي پیژنې چانټي پیژنې نه زرونه خوځوي لکه دا هغه د ربړ بوت نه نه د ربړ بوتان تاسو خیال راغی کوشش چې زه اوس لنګه چانټي په وخورم خبره د چانټای ده الیکشنو کا اوس الیکشن کې به څوک راځي بیا به څوک راځي دغه کروڑ پتیان عرب پتیان خانان نوابان اربابان دغه قوم به غلامی دا تالی سټ به مرګ منډي وای ورته لارې به ورته جارو کوي خزو ډیټسنې به ورته بوزي را بوزي په یو شپه کې به یو کروڑ روپے تقسیم شي په کلو باندې او دغه نوابان به بیا راشي نو ګوري خبره خود دوی نه باروزی نه اوس مونږ چې چغو چې خدا کے زمین پر خدا کا نظام نو تاسو په ټول پاکستان کې د خدای ځمکه ماته وخایي تو خدا وے کنا چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو په پاکستان کې د خدای ځمکه وخایي نو په هغه ځای به د خدای نظام راولي نو ویون کې هم دروغجن دي ځکه چې د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې نو ځمکه خو یا د سند وډیراو دي یا د پنجاب د وډیراو دي ٹھیک ده جی یا د صوبه سرحد د وډیراو دي په دې تنګي کې یو خان دې 9000 جیربه ځمکه ده 9000 جیربه دلته زمونږ یو خانو په دغه علاقه کې یو 1000 جیربه ځمکه نو چې ما ته دا پته ده چې په پاکستان کې د خدای ځمکه نشته او زه چې خدا کې زمین پر خدا کا نظام نه زه دروغجن نه یم تا دوکا کوم نه ځمکه هټولې تاسو قبضه کړې دي خدای لم پریخي ته دي اوس بیا خبره ده چې خدای دې ورمیګ مات کی او درنیوالی بل لې پری دي په تخت ناشته کرسۍ کې ناشته لندن کې ناشته امریکا کې ناشته جرمنی کې ناشته سیل لتل سره د بلبلې او اسرائیل علیہ السلام درشي اور میګ دې مات کی ا جدا خبره ده او خدای دې کله کله کوي خپل رضا ته سړی نه پری ناګهانه دې تعالی لکه وی اے عاقل وګلی سماتا مرګ نه پری دې سړی خپل رضا ته دا رضا ستانه ده دا بیا د بل چا ده اے عاقل وګلی سماتا مرګ نه پری دې سړی خپل رضا ته د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگہانا بتالاشی وایم تا په تخت ناسته غړپ دې ځنه دی ونیس ناگہانا هاي ہوئی جوړ شي سچلو شو نه هارډ فیل شو
ډاکټر و ډاکټر چې را خبرې دو د بیړی د پلارم غر کوا ته خو علاجونه کوي کنه لندن ته ځې امریکې ته ځې بائی پاس کې کنه جی دې بائی پاس ته دې مو خدای پری دی نه ته بائی پاس ته ځې لندن ته یو سړی دلته مړ دی 13 ورځو کې 2.5 کروڑ روپے داغه د زړه په اپریشنونو لګېدلې وي 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ روپوم بچ نکو بائی پاس اپریشن ته واچولو چې ډاکټر ورنږدې کېدو بیا ته ساوتې و اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړې خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا اوس وکړه څه ډېرې ما تکړه مړې د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هچاتا دا سے بروانو الله د دې خلکو د اتلم په لار لیدلی دي ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هیچاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا تا پجوندین توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا نو عارضی طور خدای ځمکه نشتا په پاکستان کې چې ته په د خدای نظام راوړي اخو ټول تاسو نیولې دي نو په کوم ځمکه به د خدای نظام راوړي اوس چا چې د خدای ځمکې نیولې دي ټول بی دینه دي هغه ټول د خدای غلا او د خدای ګڼ کپان او د خدای منکر دي نو هغه په دې ځمکو د خدای نظام څنګه راوړي دا چرته خوبم ګوري خوب چې په پاکستان کې د ووټ او د جمهوریت نامه وي نو په پاکستان کې به اسلام راشي اول زه د مولیانو نه پوښتنه کوم د ځان نیم کوم ځکه چې زم په دغه ډله کې یم چې په اسلام کې د ښځې ووټ شته او د ووټ په ورځ تاسو د ښځو حال ګورئ اسلام کې خو شورا ده و امرهم شورا بینهم د خځې ووټ خو څه کوي چې د جاهل ووټ هم نشته د قمقل ناپویا په ټول کلي کې په ټول علاقه کې به یو کس یا دوه کسه به داسې وي چې به قابل د ووټ وي ټول کله والا کا قابل د ووټ دم نه اپڅ پوي نو اوس بیا میلا ګرميږي او دا لوی وډیره چې دی غي بروزي دا غي خو پرواشتنه کربونه ور سره دي پدمونه ور سره دي راوبزي او مونږ ورته د منډي چيله اخکارو بس خرید بم کی او بیا بم دغه خلک راشي کته به بدلی شي بل روپ کې براش نو نه د دې ضمیر شتا او نه د قوم ضمیر شتا خدای پویږي چې پاکستان الله کم قهر لا ساتلې دي او کم عذاب لا ساتلې دي او په کم رنگ به تبا کوي امریکا نن په دنیا کې یو عظیم طاقت ده
تاسو وګورئ په امریکا عذاب راغلی سیلابونه پې راغله امریکې نه شو ټینګولی سونه خلک یې یوړه د خدای عذاب خدا سي په روس کې ورشه وګوره عذاب راغلی دی الکانو ته چې روټۍ نه ملاویږي د الکانو چکلې پکې جوړې شوې څنګه چې د ښځو چکلې وې دلته داسې په روس کې د الکانو چکلې جوړې شوې چې روټۍ پورې اریان دي په مصر کې وګورئ په بوسنیا کې وګورئ په اسرائیلو کې 150 چکلې د ښځو جوړې شوې دوبۍ لا د 15 ورځو په ویزو باندې فارنر ښځې راځي اوس چې هر څه به کېږي 15 ورځو کې چې لاړې شي بل جاز راشي اوس دا خبره تاسو ته څه پته چې دا سرمایدار چې دی ملک څه کوي دوبۍ او قطر او دوحه او مسقط او دا اسلامی ملکونه دي په دې کې چې کرکټ میچ کیږي ستا د ملک سربراهان سره د ښځو سره د لوڼو ورځي او ورته ناستې او تماشې کوي نن هغه خلقو ته به دا قوم بیا ټوکرای کی د غلام اسحاق او د نواز شریف باچهی نن ختم شو لاړ یو خوایا مخ نیولې دی او بل خوایا سر نیولې دی خدای خبر چرته بناست اوس نور را لاغي وای چې مونږ انصاف کوو او بګو دا انصاف به مو ګورئ نو عزیزانو ځان مستړی کوئ خیال امراغی جی ځان ستړی کوي ما دا ملکیږي نه کم قومونه چې په خپل حال بدل نکی الله داغي حال نه بدلی کم قوم چې په خپل حال بدل کی دا الله اراده ورته متوجی شي او داغي حال بدل شي نو زمونږه ار سفراډ او دوکا دا اول ز جمعات کې ناستم په محرم کې چې لسم باندې تکیر پوخ کې او ماته جمعات ترولېږي زه خورم کنه ها تاسو جمعات ته سلېږئ کنه زه خورم یا الوا په حق کې زه خورم اوس پکار ما تدادی چې زه تا په جمعات کې راونی سم او په دې شونډو دې په سپېړو وام او دا شونډې در باندې و پړسم چې دا کیر دی ولې راوړو دا ولی تاره کې دا فرض کړی دی چې دا محرم منل جو دغه ته وایي چې په دغه ورځ کیر پوخ نو تاو شیعاګانو کې څه فرق دی محرم مناول دیتا وی چې کوم قانون د پاره اهل بیت رسول خزه او بچی قربانی هغه قانون د پاره به تم ځان قربانه ستا قران نه په پاکستان کې ټوکې او مسخري جوړې دي ستا دین نه مسخره جوړه ده ستا جمعات سره میوزیک سنټر دي خلک تی مونږ نشي کوله لعنت پدا سے قوم او پدا سے ملک باندې پتا سو دې لعنت شي د خدای چې هغه خلق سره به بیا مرګرتیا کوي چې د پرون د چا دو کاله حکومتونه تیر او متیازم در باندې و نکړي وټینګې دې چرته شي ما خو تاسو ته وړاندې یو مثال ویلو چې مونږه د ماشکیرونه یو یو ماشکیو ډولکی ته بغړې ده زامن ورته ډولکی ته مګړېګه مړکاو دي ول بچیا توبه مې د بیان غړېګه ول کګټ شو وجن د ولی په غاړه ناشته مشک ډکای
د ډولکی आवाज اوریدل دي ول نه غړېګم درته زامنو منی کړي چې بیا یو سات تیر شو ول نه غړېګم زامنو منی کړي ما د ډولکی کې هغه مست خوندې تار کا خیالو کې د بلبلې شروع کی لکه تاسو د پښتانه نه پښتانه زم دې خو باسه پښتانه د پښتو څه ته اوس ماته چې څوک وایي د پښتون زم نه زه د بړو جوړای ما زه جولایم جولا یا ته پښتون نه جي زه پنجابی یم پښتون څه دا د پښتنو حق چاواله و چې چاواله او تاسو به وی چې پښتنو حق غواړي که نه غواړي تاسو به غواړو ول بلاس مې ماتوم او درته به ته اخلم چا چاستا حق والے هغه سره ته مرګري شوي کنه پښتانه اوس راشه د ما سره یو ورځ دکان کې کینې چې دا پښتانه درته هم چې کوم پښتون د لګوري خزای بربنده ځان سره روانه کړي ها دا پښتانه راشه په صدر کې څه ګوره بازار صدر بازار روډ درته هم دا پښتانه تماشا وک آرمی سټیډیم ته ماخام ورشه د پښتنو تماشا وک د کم پښتون خزي خختک چې بعد وي هغه پښتوني پښتانه دا وای چې پښتون یو خر دماغ قوم دی خر له چې ته ټیلا ورکې کنه چې ته رستو در کې دا سنبای رستو زور کوي ته مخ کې ټیلا ورکو دی برستو زور کوي د خرطوب په ځای کې پښتون ګوره جګړه بو کی سړی بولی بیا به خزم ګرځي لونه بهم ګرځي تر بهم ګرځي ماما بهم ګرځي مینت بهم کوي اله اوس جوړه اله جوړه کور دی وران شچ وران شي خوران دی رب دې سوچ کړي کنه خدای دې هلاک کا جوش درکیو چې هوش دل راتلو کور دی ورانو د پلار دغه لار دې آرام توب له تکړه نور پښتنو کې ماته عقل وخایا سوچ وخایا فهم وخایا چرته د سړیتوب فیصله د دې پښتون قوم وخایا پښتانه ګوره د کابلای نه بار په بایسکوپونو کې پښتانه ګوره په میوزیک سنټرو کې پښتانه ګوره په بیلیټونو کې پښتون دا کو چرته د کنجرتوب او د ډمتوب ځای پښتانه پکې ګوره سړیتوب ځای کې پښتانه نه د جمعهتونو لاسپینګری منګری چرته سخري بډای ټوخیږي را ټوخیږي انګور ورته چې جمعه تلار شکنه خدای مې در نخلاص کا دغه بډاګان مونږ لرا واسي لکه مخه ته مې ناشتي او دغه داسه ورته ځوانان چې دا لغړی تی کوي اوس ملک باندې بل قهر نازل دی د پیرای او د مولاتوب په شکل کې بار ملکونه در کې بل کار کوي اب بلا خبره ده چې دا پښتون قوم یا دا بدبخت قوم په پويږي نه سړی خرید کړي شي چې د تبلیغي جماعت والا او ډېر کار وکړ امریکا او لندن او جرمني او روس او چین کې خلک مسلمانان کړ دې پسې شي نو د پیر په شکل کې دې پسې کی د مولا په شکل کې دې پسې کی چې دا ډله خراب ده خلق خرابای تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای کلمه وای ټول چې لا اله الا الله محمد رسول د مسلمان شکل اسلام چې ویلې ده نو ګیره ویلې ده ها ویلې ده ټوپه یا پټکه د اسلام ویلې ده کنه ٹھیک شو جامع سپینه ارته کولاو دا اسلام ویلی دي کنه دي پنځه وخت مونږ کول اسلام ویلی دي کنه دي بدرت په خلا نه ویل فضول خبره نه کول دا اسلام ویلی دي کنه دي په تبلیغي جماعت کې سړی نه دا شی جوړ شي کنه ها دا شی ته جوړیږي کنه جوړي په تبلیغي جماعت کې ظلمي الکان وي چې شکل ته وګوره په خدای قسم چې تا ته به خدای را یاد شي
چې واقعي یو مسلمان زلمی داسې شکل پکار اوس هغه پسې پیران او مولیان لګولي چې د دې ډلې مخالفت کوي. اوس دې قوم کې نن ساره یو سړی راغی په ډبیره کې یو پیر پیدا شوی نو داسې غوسه رااله چې هغه سړي ته مې غریب ته ګډې وډې وویلې او خولې نه مې کنځلې زما خو خوله بېواکه ده د تبلیغ کې زه ځم هم ځکه نه یو ځل پکې تللی سړی مې ووالو هماغه امیر صاحب ما ته وایي چې اوهو دا پایو دروازه ویلداریا ګیره راته خوځوي او دروازې مو ټکولې راته او چې ویلداریا اعلان دی یو شلاق شو په دې خوله مې ووالو راو غورځېدو په لاسو پې وختم قریشي صاحب د خدای وبخي په دې صدر کې و ماتلو ہو زیر ونیوم چې یہ تو ہمارا مشن نہیں ہے اور آپ نے یہ کیا کیا مل جاؤ میں خسی تبلیغ نہیں کر سکتا وجلم نو دې ډلې کې زم ځکه نه چې برداشت نشم کولی دې ته بستره غورځوم غږ نه کوي کنځل ورته وکم غږ نه کوي اوس پیغمبري اخلاق دا دي که نه دي اوس په دې رنګ کې د دې کلو خلکو ته د ازمات تقریرونه خو ټول ټیپ کېږي څوک راته دا مو وایي چې دا ته ټیپونه چې ستا تقریرونه ټیپ کېږي تا خو به پې ډېرې پیسې اخېستي مال دا ټیپونو والا دی خدای ورک کړي خدای راستي کوي چې اوبه هم راوړي دي په دې خو زه پوهېږم نه یم چې په دې خلک پیسې مالي چې زه په تقریر ټیپ کولو باندې پیسې والم نو زه بیا مسلمان یم یا زه بیا ملا یم خبره ده که نه والله که تې خبره وي خو حرامي قوم دی څه لکۍ خو ما پورې مو تړي تڑئی پکڑا شئی تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے